یو بل زنانه د ام سلیم رضی الله تعالی عنها اغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله حبیب ما ته دعا وخی چې زی وام. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی لس پیری سبحان الله وایا، لس پیری الحمدلله وایا، او لس پیری الله اکبر وایا. او د دین پس چې څه دعا غواړي، چې څه دیړه غواړي نو وایا، چې څه دعا دیړه غواړي نو وایا. دا الله ضرور قبلی. چې لس لس پیری تی مخکې دا ووای او بیا پسې دعا غواړي نو دا الله ضرور قبلی. دا الله نه رد کوي چې دین پس ته دعا غواړي نو الله دا دعا نه رد کوي. نو علما وایي هم د الله نه د غوښتو طریقه دا ده چې اول به الله یادی. مونږ ته سوره فاتحه کې وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین. مونږ اول وایو الله تعالی را عبادت کو، نو بیا ورته وروسته وایو الله ستا نه امداد غواړو. نو دا الله مونږ ته طریقه ښودلې ده چې ما نه بخښنه غواړي نو اول زما صفات بیان کا، دا غین پس وای ایاک نستعین، الله ستانه امداد غواړم. ناول الله عبادت تعالی کوم او بیا یا الله چې عبادت ستا کوم نو الله ستانه امدادم غواړم. زه فقیر ما، زه محتاج ما، زه مظلوم ما، الله زما امداد وکا. ته بیا ګوره چې الله دی امداد کوي او کنه کوي. نو نسوا الله، دوی الله ییر کو. نو فنسیهم، نو الله تبارک و تعالی ییر کړل دوی لرا. څنګه ییر کړل؟ په محرومه کولو د خیر نه. چې الله ییر کړي که نه د خیر کارونه به در نه نالي، د خیر د کارونو نه به دې محرومه کی. د الله دا یریدل دي که نه. ته په دې خوشحاله چې به مال ډېر راکي او ښکلی کور مې جوړ کو، الله ته یاد یې نه، دا ته الله ته نه یاد. که الله در نه د خیر کارونه ناری نو کو هر څومره دنیا کې مراعات تی، خو ته الله یېر کړی، ته الله یېر کړی چې الله د نیکو اعمالو توفیق نه درکړي. ان المنافقین، بېشکه خاص دا منافقین چې دي، هم الفاسقون، هم دوی لوی نافرمانه دي. وعد الله المنافقین والمنافقات، وعده کړی د الله تعالی د منافقانو سړو سره، والمنافقات او د منافقاتو ښځو سره، والکفار او د کافرانو سره. د دې سره وعده کړی د نار جهنم، د اور د جهنم، چې تاسو ته به اور د جهنم در کومه. خالدین فیها، او دی به په دې کې همیشه اوسیږي. هی حسبهم، او دا سزا کافی د دوی لره. د دې نه بله غټه سزا نشته چې جهنم او په طریقې د خلود سره. ولعنهم الله، لعنت کړی دی په دوی باندې الله. ولهم عذاب مقیم، او د دوی دپاره عذاب دی همیشه، همیشه عذاب دی. کالذین، پشان د هغې کسانو من قبلکم چې مخکې استاسو نه، کانو اشد منکم، هغې زیات استاسو نه، قوتا په طاقت کې، و اکثر اموالا و اولاد، او ډیرو په مالونو په اولاد کې. نو په مال او په طاقت او په اولاد مه دوکه کېږي. داسې داسې قومونه یې تباه کړي دي چې د هغې مال، د هغې اولاد، د هغې قوت خلک یې زوتی. تبت یدا ابی لهب و تب، لمبو والا، شغلو والا، حسن، صاحب جیداد، صاحب اولاد، صاحب نسب، دسی دسی خلق الله په دسی مرضونو اخته کړی دی چې د کور خلق ورته بیا نه لاس کو. دسی مرضو خپې ته ورله پړی واچو، د کمر نه کته ورګزار کو. ابو لهب. فاستمتعوا، پس پیدا واغسته، فاستمتعوا بخلاق